بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. سورة النساء مدنی سورت تھی. دی سورت سورة النساء وی ذکر پدی سورت کی د زنانوں متعلق مسائل ذکر کی. دا سورت مدنی سورت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت نباد نازل شوی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا سلورم سورت تھی او دا نزول پہ لحاظ سرا دا سورت 92 نمبر نازل لی. پدی سورت کی سلیرش رکوعات یو سل شپک او یا آیاتون دی. مخ کی سورت سر ربط او مناسبت دادی چی دا مخ کی سورت پا آخرہ کے تقوی بیان شو دی سورت پا شورو کے تقوی ذکر کی گی. یا دا مخ کی سورت پا آخرہ کے تقوی بیان شو او دا دی سورت پا آخرہ کی دا متقیان دا پارا ثوابنا او اجرنا ذکر کی گی. یا دمک کی صورت پا شروع کی اللہ رب العالمین دا توحید دلائل بیان شو او دا دی صورت پا شروع کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل ذکر کی گی. فضیلت دا دی صورت دا دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی پا دی صورت کی 15 سیزون دی. کما تردی پا مقابل کے طول دنیا ہم ملوشی دا کمر چی سنگ پا دی صورت کی 15 سیزونی دارتا ملوش او پا دی زمر خوشحال شوی. یو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ دا یوی ذری پچا ظلم نکی زو پا دی دیر خوشحال شوی. او دویم ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم گر گناہن نزان ساتی وارا برتا معاف کم. او دریم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بی اللہ شرک نے لاؤ گناہوں نہ معاف کئی شرک نہ معاف کئی. اور سلورم وَلَغَنَّ مِزْوَلَمُونَ فَسُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ چرے دا خلق بخند اللہ نہ غوڑی پیغمبرم ولو غوڑی اللہ بدی تمافیو کہ پدیم دل خوشحال شوی. او پنزم وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا اللہ پاک فرمائی کہ چاہنے کی اکڑا زیول دیر چند زیادو ما نو پدی باندی اللہ پاک پدی نعمتنو باندی زد طول دنیا نا زیاد خوشحال شو. نو دا خود دی صورت مختصر غنتی فضیلتو احکاماتو پا لحاظ سر دا سورہ بقرین بعد زیاد احکامات اغا پا سورة النساء کی راغلی دی. او خصوصا دا زنانو متعلق دا جاہلیت دا زمانے چی سمر رواجنو دا غیر تردید اللہ پا دی سورت کی کردی دی پا دی سورة النساء کی. دا دی وجہ دی سورت تا سورة النساء ہم ہوئی. دی صورت پا اولنے رکو کی اللہ رب العالمین دا آدم علیہ السلام داغ پیدایش ذکر کئی چی دیم پیدا کبیا میں دل بی بی ورکڑا. آدم علیہ السلام چکل اللہ پاک پیدا کر جنت کی آواز خفو اللہ جل شانہ و تا بی بی پیدا کر بیاوت اللہ جل شانہ او فرمائل چی پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی درود شریف اوایا نو دا استاد دی بی بی مہر شو. نو آدم علیہ السلام دا حوا بی بی مہر
په نبی علیہ السلام باندې درود شریف دی او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو مې د یو انسان آدم علیہ السلام او د سره بیبي د دین مې ټول انسانان پیدا کړل دغه الله پاک نه تاسو ویریږي یا د جاهلیت په زمانه کې رواج دا چې سړی به مړ شو داغه بچي یتیمانان هغه ته په مال کې سن نه ملاوي دا مال به هغه چا غشتو چې چا به جنگ کول شو د قبيله بنو غطفان یو سړیو دا غرور وفات شو او بچي واړه ماشومان پاتې شو داغه چې کم مالو دې تر واغشتو دی ورندار او دا بچي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغل دې تر ول مال نه ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغل چې زمونږ پلار وفات شوی دی او موږ لتر مال نه راکې الله پاک د آیاتون نازل کړل چې تاسو یتیمانان سره زیاتې مکوئ یتیمانان خپل مال ورکې دا غي خپل حق ادا کړئ بل د جاهلیت په زمانه کې او رواج داو چې یتیم زنانه په پاتې شو ناغي سره بدی نکاح په خپل وکړه که خسته به خوخه به وا خو مہر به نه ورکو د دې د پاره چې محرم زمونږ شي او مال میراث هم زمونږ شي او یا به داسې کول چې چاله په نکاح باندې ورکړه خو شرط پیدا لګو چې مہر به منګل راکیو د دې میراث به زمونږ او یا چې بل چاله به نه ورکولا د دې وجه چې دا بل چاله ورکونو د دې میراث ای سبب یا د بل چا کوړه لړ شي د دې وجه به یتیمانان سره زیاتې الله پاک فرمایي یتیمانان سره زیاتې مکو بل د جاهلیت په زمانه کې رواج دا چې خلکو به ډېر خزې کولې چې کله الله پاک د آیت نازل کو چې مسلمانان استاسو د نکاح د پاره صرف سلور خزې جایز دي په یو وخت کې ساتل نو چې دا چا ډېرې بیبیانې وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې آیت نازلېدو نه بعد هغوی ته وی سلور پکې منتخب کړي بقایت تاسو طلاق کړي یو صحابیو دا غلس بیبیانې وي چې کله آیت نازل شو سلور پریخو د بقایو له طلاق ورکړي او بیا تاسو ته اجازه دي په خپل خوخه باندې دو نکاحونه دو بیبیانې وکړي درې وکړي سلور وکړي یو وکړي او که یو هم نشي ساتلی نو بیا د وینځ سره گزاره وکړي او بیا چې تاسو مہر ورکوي نو مہر په خوشاله سره ورکړي خو که دا بیبیانې تاسو ته په خپل خوشاله باندې مہر پرېږدي درنه ناخلي نو بیا خیر نو دا مہر تاسو د خپل زنانو ته ورکړي مہر دا د زنانه حق دی خاوند چې کله نکاح وکړي نو د دې ښځې په دې خاوند باندې مہر راشي مہر ورکړي او که مہر تاسو ورکړه واپس یې درکړه ښځو ستاسو دپاره هغه استعمالول جایز دی بعضې خلک په مہر کې پیسې اخلي او هغې بیا خاوند یا هغې اکثر پلار خوري د مہر پیسې پلار نشي خوړی که سودا ښځې تکي سودا هم ورته نشي کولی دا به دې ښځې له ورکړي په خپلې ځان سره ساتي جومات چانده کې ورکوي خاوند له ورکوي ورور له ورکوي پلار له ورکوي خوښه خپله ده خو مہر د ښځې دی او بیا الله جل شانو فرمایي چې تاسو یتیمانانو ته چې کله نه پوهېږي ناپوهه نو تاسو دوی تر دوی مال مه ورکړئ چې دوی یې بې ځایه خرچ کړي او ضایع کړي او چې کله ستاسو په نګرانۍ کې یتیمانان دي نو تاسو د دې وخت په وخت باندې امتحان اخلي تر دې پورې چې دوی تکړه شي نو که کله دوی تکړه شو د خپل مال په سنبالولو باندې پوه شو نو تاسو دوی له دوی مالونه ورکړئ او کنه د مال سنبالول دوی نشي کولی نو مال دوی له بیا مه ورکړئ چې مال د دوی خراب شي بل د یتیمانانو مال
که چېرې تاسو غریبانان یې د خپل ضرورت مطابق د دین استعمالولی شئ چې د یتیم پرورش کوئ او که نه تاسو مالداري د یتیم مال بیا مه خورئ. بل د جاهلیت په زمانه کې زنانو ته میراث نه میلاوېدو. الله پاک فرمایي زنانو نارینو دواړو ته خپل حصه میراث به میلاویږي که میراث کم وي او که میراث زیات وي. بیا چې کله تاسو میراث تقسیموئ او د تقسیم په وخت کې ستاسو د مجلس ته غریبانان راشي نو که تاسو بالغ د خپل حصې نه دوی ته څه ورکولی شي دې غریبانانو ته ورکوئ خو د یتیم مال به غریبانانو ته نه ورکوئ. د یتیم په مال کې به خیراتونه نه کوئ. د یتیم په مال کې به صدقې نه کوئ. د یتیم مال د یتیم دی دا به تا سره امانت دی او که چا د یتیم مال وخوړو دا داسې شوه چې د جهنم اورې په خپله ګېډه کې واچو. بعض اوقات کې سړی وفات شي ورونه خپلوان ناجمه شي سړي پسې خیرات کوي او د دې سړي چې کوم مړ شوي د په بچو کې نابالغ یتیمانان وي یا څو غایب وي او د شریکې د ټول مال نه خیرات وکړي نو خوړلو او خیرات کول دا دواړه ناجایز دي ځکه دا حق د یتیم دی. د یتیم مال هغه خوړل ناجایز دي. نو الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا خلق تاسو ځان بچ کی ربکم الذی تقوا اختیار کی تاسو دا غربنا خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو انسان نه وخلق منها زوجها او پیدا کړ د دې نفس نه بیبي حوا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او خوارې کړ د دې ښځه خاوند ډېر نارینه او زنانه بچي. واتقوا الله الذي تاسو یریږئ د الله پاک هغه ذات نه تساءلون به چې تاسو سوال کوئ د هغه په ذریعې سره والارحام او د رشته دارۍ کټ کول نه ځان تاسو والارحام او رشته داري تاسو قائموي د الله په واسطې سره یا تاسو ځان بچ کړئ د الله پاک هغه ذات نه چې تاسو د الله په ذریعې سره یو بل نه سوال کوئ. والارحام او تاسو رشتہ دارے کٹ کول نزان او ساتي. ان الله کان علیکم رقیب بیشک اللہ پاک دی پتاسو باندې نگہبان. واتو الیتام تاسو ورکی یتیمانانو تا اموالم د دوی مالونا پس د بالغی دونا ولا تتبدل الخبیث بالطیب او تاسو مبدلوی د حرام مال د حلال مال سره د یتیم مال د خپل مال سره مګډ وډوي چې دا حرام دي. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم تاسو مخرج یتیمانانو مالونو د خپل مالونو سره انه كان حوبا كبير یقینا دا غټه ګناه ده. وان خفتم الله تقسطوا في اليتامى کچر تاسو یریږي چې تاسو به انصاف نه کوي د یتیمانانو په باره کې په نکاح د یتیمانانو کې یتیم سره نکاح کول کې انصاف نشي کول. فانکحوا پس تاسو نکاح کوي ما طاب لكم غزنانو سره چې تاسو د پاره حلال دي تاسو خوخي دي من النساء د بزرګانو نه مثنا د دو سره وثلاث او د درو سره ورباع او سلور سره سړي د پاره د یوینا تر د سلورو بیبیانو پورې نکاح کول جایز دي. شیعاګان وی نه بیبیانو سره په یو ځای باندې نکاح کولی شي. په مذهب د شیعاګانو کې د نهو سره نکاح جایز ده او په مذهب د خوارجو کې د اتلسو ښځو سره په یو وخت کې نکاح جایز ده. خو د هغوی دا مذهب د قرآن نه خلاف دی. فإن خفتم پس که چرې تاسو یریږئ الله تعدلوا چې تاسو به انصاف ونه کړئ فواحدا پس یوې سره نکاح وکړئ او ما ملکت ایمانکم یا دا غ زنانو سره چې مالکان دي تاسو خلاصون یعنی وینځ سره وخت تیر کړئ. ذلک ادنى الله تعولوا دا ډېره نږدې ده چې تاسو اختلاف ونه کوئ. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا او تاسو ورکړئ زنانو ته مهرونه د دوی نحلة په خوشحالۍ سره. فإن تبن لكم عن شيء منه کچرې پرېږدي دا زنانه تاسو ته خپل مهرونه نفسا په خوشحالۍ سره فکلوه هنیئا مریئا پس تاسو خورئ دا په خوند سره په مړۍ سره. ولا تؤتوا السفهاء او تاسو مه ورکوئ یتیمانانو بې وقفانو ته
اموالکم ستاسو اغمال التي اغمال جعل الله لكم قیاما چلا پا گرزولی ستاسو پارا سبب دا گزران ورزقوم تاسو رزق ورکی دیتا دیکا مقلتا کی یتیمانان دیکا معشومان دیکا زنان دی فیہا پا دیکی رزق و تورکی وقتون جامع ورکی وقولو لهم قولا معروفا او تاسو ویدوی توینا صحیح وبتر الیتام او تاس امتحان ولید یتیمانانو حتی اذا بلغ النکاح دی پرچ دی ارسیگی بالغ شی نکاح تا ارسیگی بالغ شی نو د سړی د بلوغ وقت 13 کال دی او د زنانو د بلوغ وقت 19 کال دی او د یو قول مطابق د دواړو د بلوغ وقت 15 کال دی 15 کال کې نارینه بالغ کیږي او زنانه هم بالغ کیږي د نارینا او د زنانه د بلوغ علامات تی او د عمر په لحاظ سره مفتابه قول 15 کال فإن آنستم منهم رشدن کچره تاسو معلوم که د دوی نه پویا فدفعوا الیهم اموالهم پس تاسو ورکی دوی تر دوی مالونه ولا تاکلوا اسرافا وبدعا تاسو مخرج یتیمانان د مالونه اسرافن په زیاتی سره بیدارن په جلدی سره ان یکبرو د وجه دلو یدلو د یرینا اسنه دی غټیو سبار نه خپل مال والی نو زلزله ولا خوري داسې مکوي ومن کان غنیا فلیستعفف ارا سوچا مالدار وي د یتیم مال نه ځانو ساتي هغه د نه خوري ومن کان فقیرا سوچ غریب یو په خپل باندې یتیمانانو پرورش کوي نو یتیم مال کی فلیاکل بالمعروف پس دې خوري د خپل ضرورت مطابق فإذا دفعتم إليهم أموالهم پس سرکل چتا سور یتیمانان ته دی مالونه فاشهدوا علیهم پس تاسو گواهی سی باغی باندې او کفا بالله حسیب او کافی الله پاک نگهبان للرجال سړو د پار نصیب نصدا مما دا مال ترک الوالدان ولقربون چې پریخي مور والدان مور پلار ولقربون او رشتہ دارانو وللنساء او د زنانو د پار نصیب نصدا مما دا مال ترک الوالدان ولقربون چې پریخي مور پلار رشتہ داران مما قل منو کثر مما دا غمان نقل منو کم وی دا ترک او کثریا ډیر وی نصیب مفروض سا مقرر کړی شوی وإذا حضر القسمة هر کله چې حاضر شو وخت د قسمت د میراث ته اول القربى رشتہ داران والیتام یتیمانان والمساکین غریبانان فرزقوهم منه پس تاسو رزق ورکړئ دوی ته د دې مال نه وقولوا لهم قولا معروفا او تاسو وایئ دوی ته وینا ښایسته وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم او دې یریږي هغه خلک چې تقسیم کوونکي دي لو ترکو من خلفهم کچردی پریگ دی زان نشاتا ذریتن ضعافا بچی کمزوری خافو علیم دیریگی پاکی باندی فلیتقوا اللہ پس بکار چی دی تقوی اختیار کیوں یریگی دا اللہ نا ولیقولو قولا سدیدا او بکار چی دی وی وینا صحیح ان الذین یاکلون اموال الیتاما بے شکا کسان چاگی خری مالون یتیمانانو ظلما فظلم سر انما یاکلون فی بطونهم نارا یقینا دی داخلی پخپل گیڑو کے نارن اور د جہنم وسیصلون سعیرا او زرد چی دی بداخل چی اور د جہنم تا یوسیکم اللہ فی اولادکم پمکی رکو کی د نارینو زنانو د دوالو میراث بیان شي چې د دوالو حق په میراث کې شتا اوس په دې رکو کې د نارینو د زنانو حصص ذکر کیږي چې یتیمانان چې مال انسان نه پاتې شو دا میراث به چاته ملاویږي د زنانو ته به څو حصې ملاویږي او نارینو ته به څو ملاویږي د جاهلیت په زمانه کې دا میراث درې اسبابو یو سبب هغه نسبو دویم سببو په خلی باندې رور خور ویل تبنی او دریم سببو چا سره معاهده او موالات معاهده به کړه مواخات روبرولی د یو بل میراث په اړو بیا د اسلام په ابتدا کې دوه اسبابو یو هجرت او بل بایچاره مؤاخات او بیا د میراث اسباب الله جل شانه بیا درې ذکر کړل دا غینه بعد دغه دوه منسوخ شو هجرت منسوخ مؤاخات منسوخ بیا درې اسباب شو یو رشتہ داری دویم نکاح
او دریم ولا غلام یا وینځ کېدل. نو په دې آیاتونو کې وارثانو ته خپل حصې ذکر کېږي. د یوې لور په ټول مال کې نیمه ده چې یوازې وي، او که دوه وي یا دوه نه زیات وي نو په ټول مال کې 2 ثلثه وي. که مور پلار وي صرف مور پلار نو بیا به پلار ته 2 ثلثه ملاویږي او مور ته 1 ثلث. او که بچیم وي او مور پلارم وي او سړی مړ شو نو مور او پلار ته به شپږم بقایا مال به د بچو شي. نو زوی ته به ډبل ملاویږي او لور ته به د هغې نیمه ملاویږي لکه یوه حصه. که چېرې لوڼه پاتې شي، خویندې پاتې شي او مور پاتې شي نو په داسې صورت کې مور دپاره شپږمه وي، بقایا به د لوڼو خویندې وي. خو چې انسان کله وفات شي کفن دفن قرضي وصیت هغه به ترې وباسي، د هغې نه بعد به مال تقسیمیږي. ښځه مړه شوه مال ترې پاتې شو نو په مال کې نیمه د خاوند ده چې بچې نه وي. او که سړی مړ شو ښځه پاتې شو بچې نشته نو په مال کې د یوې ښځې او د 4 ښځو د ټولو بیا 4مه حصه ده. او که بچې وي نو د خاوند په مال کې 4مه حصه ده چې ښځه مړه شي، او که نه بچې وي او سړی مړ شي نو د ښځې په مال کې بیا 8مه حصه ده بقایا د بچو دی. نو الله جل شانه فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم، الله پاک تاسو حکم کوي په باره د بچو تاسو کې للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه دپاره سات د 2 حصو د خویندو ده. لوریانو 2 حصې د هلک دپاره دا 2 حصې د یو ورور برابر دي، د 2 خویندو په برابرې 1 حصه دا درور. فإن كن نسان پس کچری وی صرف لوریانې فوق اثنتین د پاسره 2 یا زیاتې فلهن ثلثا ما ترک، نو د دې لوریان دپاره به 2 ثلثې د ټول مال. وإن كانت واحدة کچری صرف یوازې یو لور سړي نه پاتې شوه فلها النصف، د دې لور دپاره د ټول مال نیمه ده. ولأبويه لكل واحد منهما السدس، او د مور پلار دپاره 6مه حصه ده مما دغه مال نه ترک ان کان له ولد، کچری پریخي وي بچي نو د میراث نه 6مه دا د مور او د پلار شوه، بقایا 4 حصې دا به د بچي وي. فإن لم يكن له ولد کچری نه وي د یو سړي بچي وورثه ابواه فلأمه الثلث، او وارث جوړ شي د مور پلار د مور دپاره بیا 3مه حصه ده. فإن كان له نو یو حصه د مور شوه 2 حصې د پلار شوه. فإن كان اخوة پس کچری ویرونه خویندې فلأمه السدس، نو د مور دپاره به 6مه حصه وي. من بعد وصیت یوصي بها او دین، پس د نافذ کولو د وصیت نه یوصي بها او دین چې وصیت کوي په هغې باندې وصیت کوي په هغې او دین یا پې قرض وي، قرض به ترې ادا کړي وصیت. آباؤکم وابناؤکم، پلاران ستاسو او بچي ستاسو لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، تاسو ته پته نه لګي چې کوم یو په دې کې ستاسو ته فایده کې نږدې دي. فریضة من الله، دا فریضه د الله پاک د طرف نه. ان الله کان علیما حکیما، بېشک الله پاک دې ذات علم او حکمت والا ذات. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، او ستاسو خاوندان دپاره به نیم مال وي هغه چې پرېښي وي ستاسو بیبیانو. ان لم یکن لهن ولد، که چېرې نه وي د دې زنانو د دې بیبیانو ستاسو بچي. فإن كان لهن ولد فلکم الربع، که چېرې د دې بیبیانو بچي وي نو ستاسو خاوندان دپاره پکې بیا 4مه حصه ده. مما د هغه مال نه ترکنا چې دې زنانو بیبیانو ستاسو پرېښي وي. من بعد وصیت، پس د نافذ کولو وصیت نه یوصین بها او دین چې وصیت دې کړي په هغې باندې پې قرض وي. ولهن الربع، او د دې زنانو دپاره 4مه حصه د دې بیبیانو دپاره مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښي وي. ان لم یکن لکم ولد، که چېرې نه وي ستاسو دپاره بچي مو نشته صرف ښځه پاتې شوه نو په داسې صورت کې ښځې ته به د ټول مال 4مه میلاو شي. فإن كان لکم ولدن، که چېرې ستاسو بچي وي او ښځه هم پاتې شوه فلهن الثمن، پس د دې ښځو دپاره به 8مه حصه وي مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښي وي. من بعد وصیت، پس د نافذ کولو وصیت نه توصون بها او دین چې تاسو وصیت کوئ په هغې باندې قرض وي. قرض به ادا کوي یا به وصیت ادا کوي، د هغې نه بعد میراث به
سلور اتم ایسا د بچو والا خزی وین کان رجلن کچروی او سړی یورثو چاغه میراث دا غنوړل شي کلالتن دی کلالوی کلاله دی ته چینی بچی ویني مور پلاوی او امراتن یا یو زنانوی کلاله چې دا غین مور پلاوی نه بچی وی ولهو اخون وختن او د کلاله لپاره اخون یو ورور وی او اختن یا یو خور وی مور شریکی فلکل واحد منهم السدس پس هر واحد د دې لپاره بشپګمې سوي فإن كان أكثر من ذلك كشر دي زيادة ددينا لك يونو دوا دري زيادة فهم شركاء في الثلث دي وشريكان پدا سولس کی دا طول مال من بعد وصیتی و صحابی آودین پس دا ادا دا نفس کل وصیت نا چی وصیت کریشی پاغی باندیا پس دا کل قرضنا غیر مضارن دا وصیت بزرر والا نبی وصیتا من اللہ دا حکم دا اللہ پاک دا طرف ندی واللہ علیم علیم اللہ پاک ذات علم والا و بردبار ذات تی تلك حدود الله دا حدود دا اللہ پاک دی ومن یطع اللہ ورسول چاچی تابی در دا اللہ پاک دا پیغمبر اکڑا یدخلہو داخل بے کہ اللہ پاک جنت انداسی باغنتا تجری من تحت انہارو چی بہی کی بلان داغی دا امنا نہنونا خالدین فی آدی بامیشی باغی کی وذالک الفوز العظیم او دالو یا کامیابی دا ومن یعص اللہ ورسولو ہوا چاچنا فرمانے کدا اللہ دا پیغمبر دا اللہ ويتعد حدود او د تجاوز کو په حدود د الله پاک باندې يدخله نارا خالدا فيها الله به داخل کی داس اور د جدی با مشي پاغي کی وله عذاب مهين او د دوی د فادت د پاره با عذاب رسوا کون کی سپکون کی وی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين